نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزبان وتكسر الزلزال وتظهر الفتن ويكسر الحرج قيل الحرج قيل وما الحرج يا رسول الله قال القتل رواه البخاري وأحمد. ويرګي د هغه رب نجستا سورب دی او د هغه ورزینه چې په کار برانه شي پلار او والد د خپل ولد او د بچینا او نو بچي په کار راشي د پلار نه بسوالي بشک وعده د الله حق د ورشینه د په دوکه کې دیوانه چې تعالی رجوند د دنیا او دوکه دینه کې تاسو لپاره په الله باندې هغه دوکباز شیطان. سورۃ لقمان آیت نمبر 33. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تقوم الساعه قیامت په تراغه وخت پورې قایمیږي نه تر دې پورې چې د علم قبض شي او زمانہ به بے برکت او لند شي زلزلې به زیات شي او فتنې به په ټوله دنیا کې خوري شي قتل بزیات شي مړی بزیات شي قتلونه بزیات شي حرج خلق د یو بل په ګریوان کې لاس واچي دي ته حرج وي بس قتلونه بزیات شي ځکه رسول الله دغه جواب په قتل سره ورکړ. یو زمانہ روانه د هغه زمانہ او هغه وخت چې د هر انسان کم مستقبل له نو دا مستقبل لمونږ ډېر بیغم یو او ټول دنیا وایي چې را د اخی خبرې دي په دې منبر باندې سیم مولا کوي د معاشري فساد دی مولیا د غیرت کوي او په دې ماحول کې څه نقصانات دي هغه دې دا مولا وایي او که حکومت څه غول خوري او څه ګډي وډي وایي نو دا رد دی په مولا کوي او که ادارې څه غلط کار کوي نو هم رد دی په مولا کوي او موږ څه کوو مته ډوډۍ خړپیو تاسو ډوډۍ بخورو نور به دې سم نه نن سبا ټول د عوامو دغه سوچته که جمعه تراشي نو بس مولوی صاحب نن ډېرې ښې خبرې ونه کړې ډېرې ښې خبرې وکړې ته څومره ښه سړی تا څومره ښه کار وکړو ته څومره چې کوم دی نو د الله باغي څومره د الله د حکم تابعدارې تاسو وکړه ته په خپل کور کې دوه ماشومانو ته چې کوم دی خپل دوه بچو ته وی لور زوی ته چې کوم دی نو حق خبر نشي کولای او ته خبرې کې یو سړی چې کوم په لکاو خلکو ته چې کوم دی نو ټیک حق خبره کوي هغه ته بزدل ښکاري او یو سړی په خپل کور کې خپل خزي ته چې کوم دی خبره نشي کولای هغه ته غیرتی وي دغه غیرت ته نو په کور کې خبره نشي کولای د دوه کسانو په منځ کې جوړه نشي کولای د ماشي او د مچانو فیصله نشي کولای او خبره دې شي کې چې اوچتېږي ورغړېږي. آیات ساتي کله چې د ګناه او د ظلم مخنیوي ټول نه کوي نو ټول خلک په دې کې ګیریږي دا ملاقات واځي نه دی چې واجب مولا لګي او ته بچ در سړی تو خبرونه کوي نه به حمایت کول شي دومره نرهم نه
چې بیا ورسره ودرېږي، ودرېدی هم نه شي. دا یاد ساتئ. ځکه هغه میدان را روان دی او په هغه میدان کې او په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې او په هغه یوم محشر کې قرآن د هغې بار بار په مختلفو اندازونو باندې ذکر کوي. کله وایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کله وایي دا ټول خلق په د یو بل نه تښتي، نه به دا پلار، نه به دا ورور، نه به دا تره، نه به دا زوی، نه به ښځه، نه خاوند، نه ډله ټپله او نه نسب دي. دا به تاسو د نسب دا نشه در نه وسم نه وځي، دا د حسب و نسب نشه دا د دې کلي د خلقو نه وسم نه وځي. وسم وایي پیدر من سلطان به د پردۍ کوټه کې ناست دی، په پردۍ کوټه کې ناست دی. سړیتوب کار وکړه، خپل نیکه پسې ځان تړه، بیا د غیرت کار کوون بیا ځان تړه په چا پسې؟ په خپل نیکه او په خپل نسب پسې تړه، که نه ځان کټ کړه د هغې نه. نسب چې کوي د افرادو نوم نه دی، نسب یو سلسله ده د سړیتوب. نبی علیہ السلام فرمایل چې زما ابولهب نسب نه دی، زما نسب کل تقی و نقی فوالی، هر پرهیزګار سړی زما نسب دی. اما پسې ځان تړلی شي، خو لیکن ابولهب ما پسې ځان نشي تړلی، نه د ابولهب زوی په ما پسې ځان تړلی شي، د ابو طالب زوی را پسې ځان تړلی شي. ولې؟ چا پرهیزګاره دی، که هغه علي دی او که جعفر دی او که عقیل دی، خو طالب را پسې ځان نشي تړلی چې کوم د ابو طالب زوی دی، مشرک تللی دی، اصل نسب دار دی. په دې وجه باندې هغه زمانه کې څوک د چا په کار نه راځي، خو لیکن پوهه کوي به څوک څنګه دا نشه علامات شي سړی دفن شي. دا نشه علامات شي سړی چې کوم دی په دې بیمارۍ کې پروت وي که نه، بیا پاڅېدی نه شي، ځان ګرول هم نه شي، بیا نشه ماته شي. بیا درته پته ولګي چې کمزوري څه ته وایي او عاجزي څه ته وایي او الله څه ته وایي. او یا له خبر شي کله مړ شي. من ماته فقد استيقظ، چې سړی مړ شي دی بیدار شي، چې سړی ژوندی وي دی اوده وي، او چې سړی مړ شي نو دی څه شي دی بیدار شي. او چې کله دا دفن شي په دې قبر کې او دا تورې خاورې به د سړي باندې واوړي، دته په هغه وخت کې پته ولګي چې نه دله تپوس اولنی کوي، نه دې تپوس دې نه کوي چې وایه که نه د چا زوی، نسب دې څه دی، حسب دې څه دی، څنګه یې ژوند دې څنګه او کور دې څنګه او مال او دولت دې څومره او څومره ځمکې دې وي، څومره جریبونه او څومره بینک بیلنس دې و، او وایه که نه څومره تعلق دې سیاستدانانو سره او څومره دې د خلقو ادارو سره او څومره ډاکو وي، څومره دا تپوس دې نه کوي. اول دې مر ربکا، تا په دنیا کې ژوند تېرولو نو رب خو درنه دې دنیا هېر کړی نه و، دې سرکشو بغاوتونو نسبونو خو درنه رب هېر کړی نه و، ځان ته دې رب وایو سر. فرعون دې ځانه جوړ کړی چې انا ربکم الاعلی، زه رب یم. هغه فرعون چې کله مرګ ولدو نو بیا چغې ایستې، دا فرعونیان ټول نبی علیہ السلام عقبه ابن ابي معيط ورته وایي چې کله په جنگ بدر کې 15 کسان قیدیان هغه وجلي دي او صلح کړي دي. اول صلح چې یادې کنه صلیب، امام ابو داود په خپل کتاب المراسیل کې باب الصلیب هغه باندې اولنې دا حدیث راوړل دي چې نبی علیہ السلام عقبه ابن ابي معيط چې کله ونی د صلح کو ځوړندې کو او چې کله وجو کنه ناغه ورته ویلا چې زما خو چې کوم دی واړه واړه بچی دي، نبی علیہ السلام جهنم ته دلار شي مړی کوي حلاله کوي. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، ولیکن دغه سړی دغه ډېر باغي یو پکې نظر ابن حارث هغه مجلو، دا ډېر باغي انسان مړی کو ځوړندې کو، خو چې کله مړ کېدو نو هغه ته پته ولګېده چې مرګ شته دی که نه، توبې ایستلې چې مرګ شته که نه، چغې بیا وباسي. نو کله انسان خبر شي چې کله دا مرګ ولا راشي او یا التی د پنشن ته پوښتنه کوي چې مر ربکا، دا ورته نه وایي د کومې مدرسې نه فارغ وي، دا ورته نه وایي څه عقیده دي، څه نظریه دي، دیوبندی، بریلی،
اهل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی اهل ظواهر څوک دا ورته نه وایي دا هغه دغې نه دي کومه عقیده راوړې ده د چا سره پاتې شوی چې هغه ستا د عقیدې چې کوم دی نګرانو حفاظت یې کولو نو چې کله دې جواب وکړي چې ربي الله ما ربا خپل خالق پیژندلی و ما خپل رازق پیژندلی و ما خپل مالک او حاکم پیژندلی و زه دایرې نه وتلی نه یم نا ورته وایي چې بلکل مونږ ته هم پته ده چې تا به دا جواب ورکوو ستا دا مخ حل وایي دویم تپوس دی کوي د غټ لیډر د غټ امام د غټ پیشوا ستا د لیډر تپوس نه کوي دا تپوس تا نه کوي چې تر امام شافعي پیژنې امام مالک پیژنې امام ابو حنیفه رحمه الله پیژنې پلانکې پیژنې دا تپوس نه کوي د دې ټولو امام د دې ټولو انس و جن امام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې تا پیژندلی خو ټیک ته ته په مدرسه کې سبق هم وی خو تا ته چې کومه دی نه د پیغمبر د حدیث په جواب کې د ګلستان او د بوستان او د کوستان خبرې کوي نو تا خو پیغمبر نه دی زده کړی ته خو هم منکر حدیث یوازې منکر حدیث خو پرویزی نه دی یوازې منکر حدیث پرویزی نه دی هغه شیخ الحدیث هم منکر حدیث ته چې هغه حدیث جواب کوي او د حدیث په جواب کې خپلې خبرې ورکوي خپل پالتو بکواس ګلستان او د بوستان او حاشي ماشي وي د انسانانو جواب د انسانانو په خوله باندې کوه ټیک ته خو لیکن د پیغمبر جواب چې کوم دی نو هغې له د پیغمبر حدیث ګورې نو دغه منکر حدیث او چې کله تا یې زده کړی که نه نو ته باید جواب ورکولی شي دا زما پیغمبر دی خاتم النبیین دی چې کله تا اسلام زده کړی اسلام نوم د مسلک نه دی اسلام نوم چې کوم دی نو دا د رایې د خلقو نه دی د چا د اجتهاد نه دی اسلام هغه نظام زندگی دی چې الله او رسول ته پیش کړی دا یو به خدمت په یو طریقه کړی بل به خدمت په بل طریقه کړی بل به خدمت په بل طریقه کړی استاد ورته کې تپوس نه کوي تا ته وایي چې تا د پلانکی په دی مسلک کې چې ته پاتې شوی خپل اسلام خو د نه هېر شوی نه وګڼې نه جي ته ولې اسلام جواب ورکولی شي هغه ورځ را روانه ده ټول انسانان به بیدار شي په دې باندې پوه شي زما دوست څوک و زما دشمن څوک و دا چې سړي له اپریشن کوي تاسو ته پته را یا دا نشه وله ورکوي په دې ټایم کې سړي ته ګوره د خپل ټول ګناهونه را مخې ته کېږي نیکۍ نه او دا سړی چې مړ کېږي که نه د مرګ په ټایم کې دته خپل ظلمونه بغاوتونه را مخې ته شي دا خپل ګناهونه ورته را مخې ته شي دا مې کړي دا مې کړي دا مې کړي دا مې کړي دنیا خو تاسو ته پته را عجیبه دنیا ده هر سړی مړ کېږي شیخ ادریس صاحب هم چاوشتو شهید شو لاړو که نه او خو چې مړ کېدو یو سیکنډ نه مخکې کېدی شو نه رستو کېدی شو په دغه ځګي به وي یا بل داسې نور دنیا خلک عظیم عظیم خلک چې کوم دی نه دا شهیدان کېږي عام خلک هم مړه کېږي خو لیکن انسان د دنیا نه چې دی د لپاره یو اجل دی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پاکي کمې زیاتې نه راځي نه د چا په دعاګانو باندې عمر د شپېتو په ځای باندې 2 شپېته کېږي او نه د چا په خیرو باندې شپېتو نه 50 کېږي یو سړی چاته خیرې کوي یا الله مړی کوي یا الله مړی کوي یا الله مړی سي لیونه دی پاګل دی دماغ خراب دی هغه نه مړ کېږي ستا په خیرو باندې او دې ورته ویلی شي یا الله ذلیله کې یا الله رسوای کې یا الله د علم او د عمر او د هر څه بې برکته کې سپکې کې نو بیا به څه خبره راشي عمر بے برکت کیږي عمر کې برکت راځي خو زیاتیږي او کمیږي نه دنیا د ټول به پریدي زبم پریدم تبم پریدي نر خزي غټ واړه لوی ټول نیکان بدان ټول به د دنیا پریدي دا د قران اعلان دی کل من علیها فان په دې دنیا کې چې سدي کنه دا په ټول ختميږي تاسو په د الله نه سوا باقی ټول ته پانی وي دا عرش نواله تر فرش پوری دا څومره مخلوق دی دا مخلوق دی مخلوقی پانی باقی ذات سی بیو الله دی دا الله ذات باقی دی نه پاغي مرګ راځي نه پاغي بیماری راځي نه پاغي عاجزی راځي نه په ضعف راځي او لیکن غټ نه غټ خلق د نبی علیہ السلام په شانتي په مخلوقاتو کې الله دا مخلوق کې څوک پیدا کړی نه دی ټول پیغمبران ټول اولیاء الله ټول بزرگان ټول فرشتي راغونډي کې نو نبی علیہ السلام پر ټول باندې اشرف المخلوقات دی لیکن په آخر کې څه شو آخر کې ست بوډا شو
او په دیار سرودو کې داسې بوډا شو چې بیا جمعه ته راتلو 2 کسان وراوستلو، یو طرف ته حضرت علی رضی الله عنهم، یو طرف ته عباس رضی الله عنه، یو لاس په حضرت علی، یو بل لاس په حضرت عباس پنځه پاسه چولو، او د دوانو په بینس کې روان بو. دا خپې دومره بې حسه شوي وي چې په ځمکه باندې به راښکودلې کلي ایستلې. صحیح بخاري حدیث دی د ضعف د وجې نه. او ما او تا د مرګه پورې ځان ځوان غواړو. څوک چې کومه دی نه پلاستیک سرجري نه کوي، او څوک ځان مخ یې کوي، او د هغې دپاره جنیوا ته ځي او تایلینډ ته ځي، او څوک څه کوي او څوک یو بله ښځه په پاکستان کې یو بله وزیره د هغه د 200 کالو ده، هغې هم د ځان نه 150 کالو جنۍ جوړه کړه. نیمه خېټه هم لرې کړې ده، نیم سټه هم لرې کړی دی، او ځان یې دا که ته وایې چې زه په دې باندې څه شمه، مرګ به زما چې کومه دی نو لیټ شي. مرګ لیټ کېږي نه، مرګ دا لیټ کېږي نه، بلکې اصول داری هر وخت سړی بلوغ ته ورسېږي نه الله به ورته یادې، خو د 80 کالو ته ورسېږي او د 80 کالو نه پس ګناه کوي، نو د حضرت عثمان ابن عفان حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي د عذر نه قبلېږي، د قیامت پر ورځ باندې د بانه نه قبلېږي. اعذر الناس، هغه سړی دغه عذر سلب شوی دی، اعذر کې حمزه د سلب دپاره ده، هغه سړي عذر ختم شوی دی چې دغه عمر 80 کال ته ورسېږي. تر 80 کالو په عمر کې هم هغه باغی او د 18 سال د 20 سال ځوان چې څنګه بغاوت کوي، او دغه شان د 60 سال والا موبایل دې ګوري، د 20 سال والا الګ چې کومه موبایل څنګه ګوري، د 80 کالو والا غم دغه شان دي ګوري. او قاری کې الکان خراب شو، الکان خراب شو، بوډاګان خراب نشو، یا دې الکان خراب شو. لکه بعضی مولوی سے پاسی موبایل یار خلک قرآن کړه، نو ته خو هم قرآن کړي، ته هم دې ته رسولې. غیر اختیاري طور باندې ګناه ته نه کوي، غیر اختیاري طور موبایل کولاوي په میراب کې ناست یو چې کولاوي کې هم کاته خرابه دې چې مو یا زم غر کړم ته هم غر کړې، خو ته به لګر کړې بل به ډېر غر کړې، یو به قصدن عمدن غر کړې، یو به اختیار غر کړې. 60 سال ته ورسېږي او د سره د سبا غم پیدا نشي، زلزلې راځي د سره غم پیدا نشي، ظلمونه کېږي د سره غم پیدا نشي، په دنیا کې بې ځایه د مظلومانو وینې تویېږي د سره غم پیدا نشي، او بیا وایي زه سیم کره مسلمان یم الله به ما بخي. یاد ساته ور 80 کال ته رسېدلی سم شه، د ځان د 18 او د 20 سال باغي مه جوړوه. د 18 سال او د 20 سال سره الله تعالی نرمي کوي، د 30 سال سره الله نرمي کوي، د 40 سال سره الله نرمي کوي، د 50 سره کوي، چې 60 تور سره د پیغمبر خبره دروغ نه ده، استا عذرونه نه مني. ولې دا خپل خواهشات ختم کړي دي، خپل ځواني دې ختمه کړې ده، او اوس هم ځان چې دی نو په 70 سال کې ځوان جوړول غواړي، ځان جګ جګ کې، نو ان خیال استو ګمان استو محال استو، دا خیالونه دي، دا تش ګمانونه دي، دا پروا ته بیرته واپس کېږي، ځوان کېږي نه. زموږ د عربی کې مشهوره مقوله ده لیت الشباب یعود، ځواني چې یو ځل لاړه بیا واپس نه راځي. لہذا دا زلزلې، دا قهرونه، دا عذابونه د ټول غټ قهر په مخ د ځمکې دارې چې د دې ځمکې یو صالح فرد او صالح ډله او صالح انسانان او صالح زګونه دا ورانېږي. دا د دنیا د ورانېدو د تباهۍ د ټول غټه خبره ده، یاد ساتئ. صالح جگہ جماعت تے، مقدس جگہ جماعت تے، مقدس جگہ مدرسہ را هغه ورانېږي. ستا په پاکستان کې عظیم خلق، مقدس خلق هم دغه اولیاء الله دي کنه، شیخ الحدیث او شیخ القرآن او دغه مجتهدین او دغه امامان دي. نن ستا په دنیا کې د مقدس ځمکې د بیت المقدس چې کومه دی نه قدر نشته، نو د جماعت هم نشته. جماعت هم غیر محفوظ دی، مدرسه هم غیر محفوظه ده. او بیا اهل علم چې هغه په باره کې قرآن او حدیث په خپله قایل دي چې دا لاړ شي که نه دنیا کې به نقصانات راځي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې لا تقوم الساعه، قیامت په تر هغه وخته پورې نه قیامېږي چې علم ختم شي. نو علم به څنګه ختمېږي؟ علم خو یو صفت دی او په چا پسې نښتی. علم خو ځان له چې کومه دی یو ډانچه او یو ونه نه ده، علم به په چا پسې نښتی. نو چې هغه سړی لاړو علم لاړو،
نو وروسته بل حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې نبی علیہ السلام فرمایي چې علم بسنګ کېږي يقبض العلم بقبض العلماء، نیک صالح خلق به ختم شي، علما به ختم شي، ظلم به او زمانہ به برکت شي، زلزلې به شروع شي. څومره زلزلې دي، فتنې ښکاره شي، فتنه نو تورې کې سپینې زوی پلار ته چې کوم دی نو وایي ته پیسې ته پوهېږې دا قل نه خلاصې، لور چې کوم دی مور ته وایي ته پیسې هم نه پوهېږې دا قل نه خلاصې، یو زوی را پاس یو پلار ته وایي چې را تا به ما څه احسان کړی، خپل خواهش دې پوره کړی، زه پاتې پیدا شوی یم. دا ردې زمانې د زامنو چې کوم دی خبرې دي. زوی برباد، لور برباد، ښځه برباد، خاوند هم برباد، ښځه شته د شلو کسانو سره خبرې کوي، ته یوازې په ښځو پسې لګې. دا ظلم نه دی، فتنې نه دي، نور څه غواړې؟ کور کې فتنه را خاوند د لاس هم ده او د ښځې د لاس هم ده. که ښځه بهر ګرځي هم کور بې برکت دی، او که دا خاوند دلی چې کومه دی د شلو کسانو سره خبرې کوي، نو دا نه دی، دې ته څه وی؟ ټول ماحول داسې دی، دا فتنې دي. جماعت ته فتنه را ورسېدله، کور ته فتنه را ورسېدله، پلار او مور ته فتنه را ورسېدله، هر څه ختم شو، قتل و قتال زیات شو. دا وګورئ بې تپوسه داسې وخت به راشي، رسول الله فرمایي سړي ته به پته نه لګي چې زه په څه کې مړ شوم، ولې مړ کړم، ما څه چل کړی دی، څه جرم مې کړی دی. قرآن او حدیث خو چې کوم دی نو هغه تا ته د مرګ اجازت په هغه ځایونو کې درکوي چې هغه بالکل ښکاره مرګ وي او تا ته اجازت وي. لیکن افسوس دی دا زموږ حالات دي، ورځ ورځ خرابېږي. په دې وجه دا یو اوږد حدیث ته مختصر غوندې واورئ، ټین کوم د امام ترمذي د ابو هریره رضی الله عنه نقل کوي. نبی علیہ السلام یو ځل وفرمایل، ترمذي حدیث دی، نورو کتابونو کې هم دی خو بخاري کې نشته، چې کله داسې یو زمانه راشي چې اتخذ الفیء دوله، دا ریپایي پنډونه د مالي غنیمت خلک خپل لین دین جوړ کړي. دا دول ویل کېږي لین دین، د دې جب نه دې ته راړی، د دې جب نه دې ته راړی. هغه شی کوي که نه چې دا زکات دا چې کومه دی نو 11 میاشتې پس ښځې له ورکوي او 11 میاشتې پس چې کومه دی خاوند له ورکوي. هغه د چا په نظر کې چې یاله ښځه له خاوند له ښځه چې کوم زکات ورکولی شي، دا چل ول کوي. نن سبا وګورئ که نه ریپایي پنډونه ټول داسې نه دي، دا خپل خاندان نومونه پکې ټول ولیکي، غریب مالداره پکې نه ګورې، او بیا وروسته چې کومه دی نو د بل مالداره اول حکومت صدر کوي نه، بیا چې حکومت صدر کړي د هغې دغه حلي حکومت څه نه در کوي، خو چې حکومت صدر کړي د هغې بیا دا حلي چې بیا به پکې اول خپل ولیکي، غریب مالداره پکې مه ګوره، او اخیستونکي هم الله دې ورنال کړي هغه هم دې ته نه ګوري چې لکه دا کم شي زه اخلم ما لپاره جایز دی، زه د دې مستحق یم. زه مشر خو غلطي وکړه ستا نوم یې پکې ولیکلو، لیکن ته خو هم یو سړی یو انسان یو سوچ او فکر خاوند دی، دا سوچ هم کړی دی. دا ریپایي پنډونه والے کېږي که نه، اول ستا کوڅه پخوي او چې کومه مجبوري کومه ضروري کوڅه را نو هغه نه پخوي، نو دا څه شو؟ دا دولت وهل نه شو؟ دا مراد دی. ګورئ والامانة مغنمه، او د جماعت پنډ ته چې کومه دی نو څه وي؟ دا ورته یو غنیمت ښکاري، ریپایي پنډ ورته یو غنیمت ښکاري، څوک ته امانت کېدي یو غنیمت ورته ښکاري، بیا ولې نه ورکوي اخوا او دېخوا. والزکات مغرم، او زکات تاوان وي. لکه 1 کروڑ روپۍ زکات چې ورکومه نو 1 کروڑ روپۍ خو ماله د میاشتې چې کوم دی 2 لکه روپۍ ګټي، 15 لکه روپۍ ګټي، او چې بیا ورکوي نو د خپل دکاندار له ورکوي، یا خپل دکان کې چې کوم مزدوري هغه له ورکوي په تنخواه کې، او یا هغه چا له ورکوي چې هغه له چې کوم دی نو سګ دي تکیه ورته ږدي. تاسو په دې خال کې دنیا قارونان دي، قارونان، څوک د ځمکې قارونان دي، څوک د پیسو قارونان دي، او څوک د نشې قارونان دي. تبه شي زکات نه ورکوي، تاوان دی. بیا علم زده کوي چا دپاره؟ وتعلم لغیر الدین، مقصد یې که دین زده کوي د دنیا دپاره زده کوي، او دین دپاره هغه بچی وباسي چې هغه زیرو وي. او دا را بل پکې تصور پیښ شوی دی چې چا به ورته ویلي چې سړی زوی خپل حافظ کړي، نو دا د لسو کسانو د جهنمیانو چې کوم دی نو څه کوي؟ د هغې سفارش کوي. ستا هغه پلار چې کوم دی حرام مال چې کوم دی په حفظ باندې نشي بخلی، دا تا ته چا ویلي؟ دا یو دوکه روانه ده، یو شو روان دی، ته به خپله یې زده که، توبه وباسه.
حقوق العباد کی مالیات دا شہید ته نه معاف کیږي او په حقوق العباد کی غیبت چغلی ته معاف کیږي لیکن شہید ته دنیا مال نه معاف کیږي زمکه جیدات مال روپے اشرفی ناپیز به څنګه معاف کی مولا به څنګه معاف کی دا ځان له دو کروانه ده نو دم نه او تعلم لغیر الدین لګای مقصد دار واطاع الرجل امراته او سره د اوسي خزه بیر پاسه خپل کې هر خزه وای مال دې تعویذ ولیکا چې زماره خاون دومره دلشي چې زه سوې مناغمنی هر خزه دا یو خاون دا شی په تاسو کې بیا خده یو خاون چې کوم دې چرته په ترجمه مولا په سیلان نه چې مال تعویذ وکړي چې دا خزه زما بالکل تابع شو دا اخو دې خوځینه ځکه ستانه مخې شی جوړ کړي د اوس کړي او هغه هر دغه ته یو تعویذ لیکي او هغه تعویذ باندې 10000 او 10000 روپۍ ورکړي یو لکم په ورکړي او چې راشه دا خاون زما څه شي دا زما تابع شي دا دې کنه وا قومه د مور نه فرمان شي وادنا صديقه دوست په نږدې شي واقصى اباه پلار بلری شي وظهرت الاصوات بالمساجد جمعات کې ټول خلک خبرې کوي بار واړه ناسي ماسخوتنی جدن بالا چکی جوړی کړي او دا مشران نه دي پلار رور تر زوی وغیرہ دا ته خګوري حسن شوی دی دین غټ دوست بل صحیح نشي ویلو ټول په جمعات کې خبرې کوي وصاد القبيله فاسقهم او د قبيله مشر به صحیح د ټول نه غټ ګناګار او فاسق به روزه خور حرام خور غل هر یو عیب پکې موجودي وکانه زعیم القوم ارذلهم او د قوم نگران دا بر ټول نه رذیل انساني او یو سړی د چا عزت چې کوي د دې وجه نه به کوي د شر نه بیریږي واکرم الرجل مخافه شره او رحمت الله علیه چې کوم دین دا وزیر اعظم تم او صدر تم او چیف تم وي رحمت الله علیه کې دی وته نه وایو کنه قسم دې پری دی نه دا خبره یاد ساته دا په کلی کې دی او کدا په وطن کې دی او کدا په ټرمپ ته او کدا په ډرم دی خدای ته رحمت الله علیه وی له بچ کېږي دا دې خلکو دا قدر خلک برناخه کوي دا ردی وجه نه کوي چې را وسره شماته یو شر رسیبه وظهرت القینات والمعازب دوپړی باجی چې کوم دین دا په هر ځای کې شروع شي په جمعات کې شروع شي او خلک به شراب سکي او د دې خلک به د تیر شوی سلفو باندې لعنت لګي امام ابو حنیفه رحم الله پسند پویدو امام شافعی پسند پویدلو امام بخاری پسند پویدلو امام مالک پسند پویدلو صحابه پسند پویدل تابعین ته پسند پویږي دا بلګي نو پل يرتقب عند ذلك بیا خې انتظار کوو سغواړي ریحا حمراء یا به تور یو سره هوا را دي طوفان زلزلہ به یو خسب به یو مسخ به په کانو شتل به پر لپسې به د عذابونو سلسله شروع وي نن چې وګوره تاسو وطن باقي وطن نه پرې دوی تاسو وطن کې دا هر څه شته دا کومه دانه خي چې ټول شته دا خبره ټول بلکې کله وطن په دوستا پرې کلی کې شته خوای چې الله رحیم ذات ته لګ انتظار راته کوي لګ انتظار راته کوي اسینه چې هغه انتظار هم ختم شي خبره ختم شي دا غي نو مخکې خپل غم کول پکار خپل غم هم دار چې موږ توبه وباسو موږ سوچ خپل برابر کو خپل فکر برابر کو د غلط خلکو مرګستیا نه کو د خو خلکو بغاوت او د مخالفت نه کو ایس هم نشه کوله غلې غوړیا کینه چپ چاپ کینه مړې جوشي کنه خلک سوې خسړیو دا یو صفت ولیکن دویم صفت دا ډېر به ضرر سره بس د دین علاوه چې دوه خبرې د دین علاوه درېمه خبره چې کېږي جهنمی کېږي کله چې د عوام ستابه باره کې دا و چې خسړې دی نه دی مطلب دا ته خسړې چې کله دا گواهی وکړي بے ضرر دی نه دی مطلب دا خسړې او درېمه خبره چې کله وکړه نو ستا خلاف چې کله گواهی راو دا گواهی چې کوم دی عند الله منظور ده دا پیغمبر ویل دي نه پرې دوه خبرو کې خدان نه ولو که خبرې نشو کولای چې غلی شو د شر نه خو بچ شو کنه بے ضرر خوشو الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان کی الله دې په موږ باندې رحم وکړي دعا وکړي دلته زنانه وفات شوی دا دعا وکړي بچاله الله کور ولا مبارک الله خور ده پروردگار معاف کی بخشش نصیب کی قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کی جنتی فردوس نصیب کی د رحمت کرم معاملو سوک پروردگار استا بندر عاجز رتا ته راغله ته معاف کی شیخ ادریس ته دعا وکړي پروردگار ته معاف کړي استا بندر ډېر مده ډېر وخت د قرآن او د حدیث خدمت کړه دې الہ العالمین زموږ په نظر کې خسړه رب ته معاف کړي
جنت فردوس نصیب کړي او په دې وطن کې امن او امان راولي. دا کومه ماحول او فتنې او فسادات شروع دي پروردګار خصوصي د پښتون سره الہ العالمین دا مسلې ختمې کړي، دا پریشانیاں ختمې کړي. پروردګار امن او امان راولي، د رحم او د کرم معامله را سوک الہ ورته زموږ حافظ او ناصر شه د عقیدو د عملونو زموږ د کورونو د بچو زموږ د وطن او زموږ د صوبې الہ العالمین او د مسلمانانو د پښتنو ته محافظ او ناصر شه الله مرحمت.